السلام علیکم. نن سبا په KPK کې یو ډیره خطرناکه مسله روانه ده چې ټول ملک پاکستان ته خطر ده. د ټولو نه وړومبۍ مسله یا وړومبۍ ایشو دا ده چې په دې دومره سنگینو حالاتو کې 1100/1100 نمبر څنګه واغستې شوې. دویمه مسله د 12 والو الکانو ده چې د 65% الکانو مارکس د 45% نه کم راغلي دي چې د یونیورسيټي د اډمیشن لپاره الیجیبل نه دي دا مارکس. او درېمه مسله دا ده چې د 12 والو الکانو ته امپروومنت هم بند کړی دی، یعنی سپلیمنټري ایگزام یو الک هم نشي ورکولی په دې روانو شپږو میاشتو کې. دا درې واړه مسلې بالکل سنگینی مسلې دي، سنجیده مسلې دي. وزیر تعلیم لا یا د بورډ چیرمن لا پکار دی چې د دې مسلو سهل ضرور روباسي، ځکه چې په خواوشا علاقو کې چا کانفرنس وکړي، څوک احتجاجونه کوي، عام طور زلمی الکان ټول بغاوت ته تیار شوي دي. او په پاکستان کې خو د زلمیو تعداد اسې هم سیوا دی. که چېرې زلمو بغاوت جوړ کو نو ټول پاکستان ته خطر ده. زموږ تعلیمي نظام په بین الاقوامي سطح باندې هم چیلنج شو د 1100/1100 په وجه باندې. لہذا زموږ تعلیمي مشرانو له پکار دي چې دا درې واړه مسلې رامخته کی او په دې باندې سوچ وکړي، د دې لپاره څه کار وکړي، دا مسلې اواري کی، د دې مسلو زر تر زره سهل راوباسي. دا ډیر زیات افسوسناک خبر دی د ټول پاکستان لپاره، یوازې د KPK لپاره نه، دا د ټول پاکستان لپاره یو خطرناکه مسله ده. وزیر تعلیم یا بورډ چیرمن ته ریکویسټ دی چې د خپل مسلو حل په خپل باندې زر تر زره راوباسي. دا ویډیو زیاده سے زیاده شیئر کې چې دا ویډیو د پاکستان اعلی حکامو ته ور ورسي چې په دې مسلو سنسو کار شروع شي. والسلام.